یا د انبیاءو نه په دې کې ذکر د بعضې دلایلو نقلیو دی د انبیاءو نه دا د صورت نفی د علم غیب د غیر الله نه دوا واقعه راوړي د دغه دعوې دپاره د موسی او د سلیمان علیه السلام خلاصه د صورت دا وه صورت کې دوه حصې دي اول حصه د 1 نمبر آیات ته پورې ده په دې کې دوه بابه دي اول بابه 9 نمبر آیات ته پورې دی دې کې ترغیب دی قرآن ته او تخویف اخرویه دی او تسلی د رسول لره طاسین الله پوهیږي په معنی د دې حروفو باندې تلک آیات القرآن دا آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او د کتاب واضحه بیانونکي دي هدن الله هدایت دی و بشرا او زیر دی للمؤمنین د فارا د مؤمنانو دا قرآن هدایت دی او زیر دی دا مؤمنان کم خلق دی دا صفات وی الله الذین لا دا مؤمنان هغه خلق دی یقیمون الصلاة چې دیا پابندي کوي د مانځه ویوتون الزکات او دیا ورکیا زکات لرا یو عبادت بدنی ذکر کو یو عبادت مالی وهم او دیا بالآخرة دی پا آخرت بانی هم یوقنون دی یقین کونکی دی ان الذين يقيننا كسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نه راوړي په آخرت زینا لهم ملای منګه ښایسته کړي دي دیو لره اعمالهم عملونه د دیو فهم لا هدیا یامهون سرګردان دي حیران دي اولئک الذین لا داغ خلق دی لهم دیو لره سوء العذاب ناکار عذاب دی وهم العیدیا بالآخرت پا آخرت بانی وهم العیدیا فی الآخرت پا آخرت کے با هم الاخسرون دیویا دی زیاد دتاوانیانونا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ یقینا الله ویا تعالی در کولی شیا دا قرآن من لدن حکیم علیم د طرفا د حکمت والا او د فوازاتنا اذا قال موسی لأهله انی آنست نارا دویم باب دی داولی سیا 1 پوری په دې کې 4 واقعات دي 2 واقعات داولی داوی سره تعلق چې علم غیب صرف دی یو الله صفت دی او د دوو داو اخره کې د 2 واقعاتو د دویم داوی سره تعلق دی اذا قال موسی کلا چې ویلا موسی علیہ السلام لی اهلی کوروالا تا انی آنست نارا مالی دلی دی وورا سآتیکم زرد شراب اوڑما تاسو لرا منها داغینا بی خبرینا سخبرا دا لار اورکو د موسی علیہ السلام نه په غره کې او دا مشهور لار پرېښې و په غیر مشهور را روان د وجې د ظالمانو بادشاهانو نه او آتیکم یا براوړما تاسو لرا بشهابین سکروټه بشهابنا بسر کې او بعضوی شهاب شغلی تا وی بشهابنا شغلا قبسنا دسکروٹ لعلکم تستلون د دې دپاره چې تاسو تاو د شیا فلما جاها هر کله چې رالیه د اور خواته
نو دیا آواز و توقع شو بورکا چې برکت والا دیا منا څوکا فی النار چې د اور خواته دی ومن او هغه څوک ما حولها چې ګرچا پیر دی د اورنا هیڅوک چې اور ته نږدې دی موسی دی ومن حولها نه مراد ملائک دی ملائک ما برکت والا دی په دیو باندې د الله برکتونه دي وسبحان الله یو پاک دی الله تعالی رب العالمین چې تربیت کوونکی د عالم دی یا موسی انه انا الله ذا الله ما العزیز ور ذاتا الحکیم د حکمت نډک می دی هر کار والقی عصاک وغرزوام سادی فلما کلا رآها چې ویلیدله تهتز خوځېدله کانها جان گویا چې دا مار دی والله مدبرا وګرځېدو مدبرا شا کوونکي ولم يعقب وینه کتله ولم يعقب امام قتاده وی لم یلتفت ابن قتیبه ویا لم یرجع بیترا واپس نشو یا موسی لا تخف مویریگا انی لا یخاف یقینا ما سنویریگی لدی زما پخوا کې المرسلون لګلې شوی انبیا الا من ظلم مگر آسو کو چې ظلمی وکو ثم بدل حسنا بیای بدل کې وکړه نیکی بعد سوین پس ګنانا فانی غفور رحیم قننزا بخون کې مهربانیم و ادخلو ننباسا یدک لاسی پی جیبکا تراختا امام قرطبی ویا جیب مراد تینا سینه دا او باز ویا مراد تینا ترخ دیا فی جیبکا تراختا سینه تا تخرج رو بزیا بیزا تک سپینا من غیر سوین بغیر د بیمارینا لال شا پیتی سی آیاتین پدی نحو نخو سرا الى فرعون تا و قومی او قوم داغتا اینو خینند یا کانو قوما فاسقین یو قوم نافرمان فلما جاءتو مرکلا چره وړلې دیو لرا آیاتنا نخ زمنګي مبصرا د پوی والا قال دی ویل هذا سحر مبین داوی جادو د ښکارا وجحدوا و انکار وکړو به د معجزاتنا واستيقنتها او یقین کولو انفسهم زلونو چې دا د طرفه د الله نه دی ظلما د وجه د ظلم وعلوا د وجه د سرکشینا فانظروا ګورا کیف کان عاقبت المفسدین چې څرنګه شانجان د فساد ګرو ولقد آتینا داود و سلیمان علما یقینا لا منگا ورکړیو داود علیہ السلام لرا و سلیمان و سلیمان علیہ السلام لرا علما فود دین امام قتاده وی علم د دین او باز وی مراد تینا فهم دی دایا دلیل یا په شرافت د علم باندې امام قرطبی وی چې الله کلا انبیاء علیہ السلام تا د احسان تذکرہ کیا او د نعمت نو په هغه نعمت کې اول نعمت الله د علم راوړي نو علم الوی نعمت دی چې بندل الله ورکی وقال ولاد دوانو الحمد لله الذي طولا د کمال صفتنا خاص الله لردی الذي غزا د فضلنا چې منګ له غوړواله را کړې دی لا کثیرن پډېرو من عباده المؤمنین د بندگانو مؤمنانو نا وورث سلیمان او میراث کې واغستا سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نه علم یا میراث کې وا سلیمان علیہ السلام
مملکت او باچایی د داود علیه السلام نه. وقال وی ویلا یا ایها الناس ای خلکو علمنا مالا پوی را کړی شوې ده منطق الطیر دا خبرو د مرغیه مال د حیواناتو د خبرو پوی را کړی شوي دا به د زنده سرو په خبرو باندې پوهېدلو مالا پوی را کړی شوې ده د خبرو د مرغو و اوتینا من کل شی او مال را کړی شوی دی هر یو څیز. زاد المسیر و او زجاج مراد د کل شی نه ما یجوزو ایو تعالی الانبیاء والناس هر هغه شی دی چې داغه ورکړه جایز وي انبیاء او خلکو له. او بعضې وایي مراد تینا من کل شی نه مراد دا کلی عرفي دی چې دا ورته محتاج او اقر صلی الله ورکړه. انا دا یقینا دا له هو الفضل المبین دا د فضل ښکاره. وحشر لسلیمان او را جمع کړی شو سلیمان علیه السلام د پاره جنود و لښکر د ده دا یې څه له را جمع کړه نو بعضې ویه چې دا یې د حج د پاره حج لتلله او دویم قول دا دی چې دا جهاد لتلو. وحشر او را جمع کړی شو سلیمان د پاره جنود و لښکر د ده من الجن د پیرانو نه والانس او د انسانانو نه والطیر او د مرغو نه. مرغۍ څه له راتلې دا به په دې لښکر باندې به سوری کاو د فاره د تذلیل فی الحر په ګرمۍ کې به یې څانګونه خواره کړي نو په ټوله لښکر باندې به په طور د خیمې باندې روانو نو سوری به په لښکر باندې. فهم یوزعون د ایسارولی شو ایسارولی شو جمع جوړولی شو ډلې جوړولی شو چې تاسو به په دې طرف ځئ دی به په دې طرف ځي دا تقسیم یې پکاو. او دا سنت طریقه دا په سفر کې چې کله لښکر در سره وي د هغې به ایسارې بیا او تقسیم کې په ګروپونو کې حتی تر دې پورې دا تولا وادي النمل چې رال د یالا وادي النملې پاغناو د میږو باندې. اتقان کې سیوطي ویه دا نمله و نمله دا میږی وه اوس دا مشره وه کونه وه نو بعضې ویه چې دا مشره وه. کعب ویه دا وادي په طایف کې ده او ما لیدلې ده وایي زه ورغلی وم د میږو خپله ځان له یو ناو و او امام قتاده وایي دا شام کې ده. قالت ویلا نملتون میږي دا اوس دلته معلومیږي چې دا میږی ده. امام ابو حنیفه رحم الله په وخت د وړوکوالي کې چې کله تپوس استاذ کړی چې نمله دا میږی دی کو میږی نو ویل چې دا میږی ده وی دلیل د سره څه دی وی په دې باندې دلالت کوي د فعل تانیث ځکه د فعل تانیث دلالت کوي د فاعل په مؤنث والی باندې نو قالت یې ویلې دی نو نمله وی میږی ده. دا قول د جمهورو دی. بیا بعضې خلکو د دې میږیه باندې دلیل نیولی دی په مشره د زنانو باندې چې میږی دا مشره وه د میږانو نو دا قرنګې زنانه مشره کېدلی شي د نارینهو. دا چا دلیل چې نیولی دا باطل دی. د دې د وجې نه مفسرینو رد کړی دی په دې قول چې دا میږی دی میږی نه ده. لکه ابو حیان کړی دی بحر المحیط کې
او علامه ابن قیم او دا سنور تفاسیرو آی چې دا حقیقت کې ظاهر د فعل چې مؤنث وي دا په حقیقت کې د فاعل په تانیث دلالت نه کوي چې د فاعل د څه حقیقت کې مؤنث وي دا مذکر او قول د امام بونی پر مولا مرجوح کړی دی لکه چا چې دا خبره کړې دا خطا ده ځکه چې باطل پرست خود د باطل پرست د قول د پاره موږ خو د یو امام یو قول نشو باطلولی ځکه د قرآن کریم نه د دیو دا خبره خلاف دا رجال قوامون نه حدیثو کې د زنانو د مشرۍ نه منع راغلی او ته څنګه په میګانو باندې قیاس کې انسانان میګې ځان له شی دی او انسانان ځان له څیز دی نو انسان خو په میګۍ باندې نشي قیاس کولی نو یولس خبرې کړي دي قالت ویلا نملا میګیا یا میګیا یا ایها النمل اے میګانو ادخلوا ننوځئ مساکنکم سړو خپلو ته زید اوسېدلو ته لا یحتمنکم چقړ نه کي تاسو لره سلیمان و جنوده او لښکر داغه ولې دا به ظالمي څه نه وهم لا یشعرون او دیو ته به پته نه ویه پته به ورته نه یه شیخ القرآن رحم الله هغه به وی دا وی چې د یو بدعتي نه په زراو میګان جوړیږي او هغه هم نفي د علم غیب کړې ده د غیر الله نه او دیا د غیر الله د غیب قائل دی څوک قبرون والا پویږي څوک نو د زناور نم ځنې وخت بدعتي بدتر شي د میګین هم کمزورې میګې وی وهم لا شرون دی ته به ګوره پته نه یا نو که پته ورته وی په تاسو شپې کې ښودي خو علم غیب نشته دی د سلیمان علیه السلام سره فتبسم مسکی شلو مقاتل ویا سلیمان علیه السلام د میګي دا خبره واورېدله په 3 میله کې زاد المسیر کې علامه ابن جوزیم ویا دله خو الله دا علم ورکړی د دې فتبسم مسکی شلو ضاحکا چې خندیدونکی و من قولها د وینا د میګۍ نه وقال وی ویلا ربی رب زما اوزعنی زړه کې لاله واچوه توفیق لاله راکه ان اشکر نعمتک التي چې زه شکر وباسم ستا د نعمت التي هغه نعمت انعمت علیه چې تا کړی دی په ما باندې وعلى والدی او زما په مور او پلار وان اعمل صالح او چې زه وکم عمل نیک ترضاه چې تی خوښیه وادخلنی او ما داخل کوننه به مما سات وادخلنی او داخل مکا برحمتک پر رحمت خپل کی فی عبادک الصالحین پاغه بندگانو نیکانو کی وتفقد الطیر حاضری واصله لټونې وکړو د مرغو تفقد ستویه طالب شین غایبین تفسیر مدارک وی د غایبینو لټون کول حاضری اغستله نو سلیمان علیه السلام د مرغو د هر یو ډلې حاضری اغستله چې لکه چیتي حاضر دي ویلاو ټول چینچڼې ټول حاضر دي پلانې دا نومونه اغسته تفقد شروش غایب معلومول چې څوک پټ شوي وتفقد الطیر او حاضری واغستله د غیر حاضرو مرغو فقال وی ویلا مالیا څه شوي دي ما لره لا اره الهدهد چې نه ما ملا چرګه که
د نوم یغفور نوم ویل یغفور یو هدهد ورک دی. عبدالله بن عباس وی دا انجینیرو. دا به سلیمان علیه السلام به چې پړاو کمځي کې اچاو نه د به ورته د اوبو مسافت معلوماو، د به په مخوکه باندې هغه ځای ټکولو، دې کې ویل لنډې اوبه دي. نو جناتو ته به امر وکړو بس کوې به یې وکنست، اوبه به دا ورته دا لښکر ته مهیا کولې. نو مال یاوې څه شوي دي مالره لاره چې زنینه مال هدهده ملا چرګه که ام کان من الغائبین کنه دا د غائبونه دی، مال په نظر نه راځي کنه دا غائب دی نه. نو ویل شوې دا غائب دی. نو ویل سلیمان علیه السلام لو عذبنه سزا به وله ورکمه عذابا شدیده سزا ډېره سخته، سزا پې سخته جوړولی بلا اجازه ته تلی دی. دا دلیل دی په دې خبره چې هره محکمه کې کار کې او ستا د بره یو نګران او مشري نو هغه به ستا تفقد کوي، ګوري به دې حاضري به دې علي کو تا په ټیم باندې ډیوټۍ له نه وې راغلی او یا دې بلا اجازه ته غیر حاضري کړې وه، نو مشر لا په تا باندې شریعت له اجازت د سزا ورکړې چې تا له سزا درکړي په طور د ادب. عبدالله بن عباس مجاهد ویل سزا به څه ورکم؟ هو نطف جمیع ریش بڼې ته ویلو باسم حیث لا یمنع نفسه چې ځان نشي منع کولی د میږانو نه، لکه طالب نه سر وخری او بیا ولچې نی ټقی نو ویل د ده نه ما دا بڼې وباسمه چې د میږانو نه وې ځان نشي خلاصولی. اولاد بهنه او یا به زبه کومه دی لره او لیاتینی بسلطان مبین او یا به راوړي ما لره دلیل ښکاره. عذر به ووایه چې او د پلانې عذر د وجې نه زه غیر حاضر ومه، نو عذر چې دی که نه نو دا قابل د قبول دی، ځکه عذر الله قبول کړی. الله یې ګوډ باندې څه ګناه نشته، ړون باندې نشته، ضعیف باندې نشته، کو جهاد له نړۍ بیمار باندې نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بم د صحابي عذر چې واورېدلو هله به اجازت رخصت ورکول، یا به غیر حاضر عذر به نایله به اجازت ورکولو. او لیاتینی بسلطان مبین یا به راوړي دلیل ښکاره. فمکث غیر بعید ایثار شو غیر بعید لږه زمانه لږ وخت تیر شو. فقال ویل دا دی راوالوت ورالی. فقال ویل احطت بما لم تحط به زا خبر شوی ما بما په څه باندې لم تحط به چې ته نه خبره په هغه باندې. وجئتک او ما راوړی دی تا لره من سبأ د سبا ښار نه بنبأ یقین یو خبر یقیني. دلته ما نفي د علم غیب در چانه د سلیمان علیه السلام ګوره هدهد اولته دی او سبا ښار ته رسېدلی دی او هلته د خلکو معلومات کړی او سلیمان علیه السلام په دغه علاقه کې دی او دته پته نشته چې خواته میا څه خلک دی مشرکین دي د نمر عبادتونه کوي او په هغوی باندې مشري دا زنانه کوي. نو دا نفي دا د علم غیب. نو هدهد ما موحد دی. احطت زه خبر شوی ما بما په څه لم تحط به چې ته نه خبر پاغه او ما راوړی دی تا لره د سبا ښار نه خبر یقیني. سبا دا د یو سړي نوم و، د لس بچیو، نو په دا باندې دا کلی آبادو، په دا باندې دا کلی دا مسما د سبا په نوم سړي باندې. انی وجدت خوی څه دی لیدلی اوس ورته تفصیل کیا. انی وجدت ما ومندله امراتن یو زنانه وه تملکهم چې باچایي کوله په دې خلکو باندې و اوتیت ورکړی شوي دې زنانه لره من کل شی هر یو څیزه
دام کلی عرفي دی ګوره هر څه نه دی مراد د دینه مراده را څه دی چې باچاهانو ته محتاج ای ولها عرش عظیم او د هغې تخت خو ډېر لویه دا مې ولیدله اوس یې کیفیت بیانوي څه کول وجدتها ما ومندله دې لره وقومه قوم د دې لره یسجدون للشمس چې سجدې کولې دې ونمر ته من دون الله ما سوا د الله نه وزین لهم الشیطان ویل دا کارا دیو ته ښایسته کړی شیطان اعمالهم عملونه د دیو فصدهم نو اړولیو دیو لره عن السبیل د سمې لارې نه فهم لا یهتدون نو دوی سمه لار نه مندله پورا مولا وګوره مکمل سبق یې ویلی د نن سبا د یو مولا نه ډېر ښه جاو کو پنځلس او شل کاله علم کې په قرآن په ټک نه پوهېږي هسې کپرو کیا هلکه د احد نه عبرت والا د توحید مسله خو یې ځکه علامه ابن کثیر ویه چې عالم د توحیده مسله نه ویاده نو دا مولا نه دی او د توحید مسلې قوم ته نه بیانه کړې نو دا مولا نه دی الله یسجدو لله اوس نور وضاحت کوي الله یسجدو دی سجده ولې نه کوي لله الله ته الذي هغه ذات دی یخرج الخبأ چې رایستلی دي پټ څیزونه فی السماوات په اسمانونو والارض او په ځمکه کې ویعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې تخفونه چې تاسې پټوئ وما تعلنون او هغه څه چې تاسې ښکاره کوئ الله چې دی لا اله نشته دی بل معبود الا هو دا یو الله دی رب العرش العظیم رب د عرش لوی دی قال وی ویلا سلیمان علیہ السلام سننظرو وی زبا وګورم اصدقتا چې طالب جانا تا رښتیا ویل ام کنت من الکاذبین کنا تی ویل د دروغ جنونا خبر خو دی راوړ خو زمونږ تحقیق کو چې دا ستا خبر اشتیا را کنه دا رد دی په روافظو باندې روافظ ویا په امامانو باندې وی هېڅ هم پټ نه دی د دې څه وی علم کولی دی نه د پیغمبرانو سره نشته دی امامان پکې چاره وسي انبیا رسنه نه دی خبر د غیب نه اذهب بکتابی وی سا زما دا خطا هادا چې دا دیا فالقه وی غرزوا الیهم دیوتا ثم تولانم بیا وګرځه د دیونا فانظر وګوره ماذا یرجعون چې دی څه جواب درګرځیا څه جواب دی کیا او څه وی په معنا د خط هدهد له خط ولیکو او هدهد ملا چرګه خط وی وړ نو چې کله ډیوټۍ نه مخکې دا ننوتی و کړکۍ وه په دفتر کې په باندې ننوتی و میز و د بلقیسه په میز یې ورته کېښودو او چې کله هغه ډیوټۍ لراله نو بس ډارې کې نظره په خط باندې ولګېد خط یې راواغسته قالت وی ویله بلقیسه یا ایها الملأ ای مشرانو ای هدهدارانو انی القی الی کتاب کریم ما تا غرزولی شوی دی خط کریم عزتمند یو خط راته چلی دی او دا خط ډیر عزتمند دی انه من سلیمان یقینا من سلیمان دا خط د طرفه د سلیمان دی وَإِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا مضمون دا دی چې شروع کو خاص په نوم د الله چې مهربان دی عام او خاصه دا د خط مضمون دی په دې کې هم مفسرین ډېر فواید وایي یو فایده دی کې دا ده چې بادشاهانو لره خطوط لیږل د فاره د دعوت ورکول دا سنت د انبیاو دي رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې کله صلح حدیبیه وشوه، پیغمبر علیه السلام د هرقل د روم او د پارس د دې باچانو په نومونو خطونه ولیکل. صحابه کرامو له به ورکول، دا ویل ویس باچانو تباوله کېدل، دا یو سنت دی. دویمه خطه چې د لکله رالی د چا، نو د خطه اکرام کول دی. خط به چیري کې نه به ورته په سپک نظر ګوري، دا غیر انساني اخلاق دی. بیا ګوره بلقیس دا غیر مسلمه ده، خو د خط صفت کوي و انی القی الی کتاب کریم، ما ته وایي عزتمن خط اچولی شوی دی، نو د خط به احترام کوي. ځکه رسول الله هغه چاته خیرې کړې وي چې د پیغمبر خط اشلولی و، الله دې وې داسې ټوټې ټوټې کا لکه خط چې دې زما ټوټې کلی او هغه رنګې بیا وشو، تاسو نسکو الله. درېیمه ده چې خط کې به په شروع کې بسم الله لیکي. دلته اوس سلیمان راغلی په ابتدا کې، نه چې کله خلق خط ګوري نو لاولې نوم ګوري، نو نوم ځکه هغې لاول ذکر کړی دی. نورا په خط کې لیکلی شوی مخکې بسم الله وه، نو د خط په شروع کې به بسم الله لیکي. او دوی چې ویلي چې انه من سلیمان، نو دا دی په خط نظر اچلی دی، لکه څنګه چې په الفافه باندې په مخ نوم یې وی از طرف فلان، خو چې خط کولاو کې نو دنه پکې ډارې کول بسم الله. نو دا خطوط هم دقه رنګې. او څلورمه دبدا دی او پیدا چې بسم الله به ټوټل لیکي، صرف بسم الله یا بی اسمه په بعض خطونو کې، دا خلاف سنت ده. او پنځمه دا چې د عقیدې اظهار به کوي، چې عقیده دې څه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خط به لیږلو د عقیدې اظهار به پکې و. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، دا تفصیل به پکې و. وانه بسم الله الرحمن الرحیم، دا اظهار د عقیدې د سلیمان دی. او یقینا خاص په نوم د الله تعالی باندې چې امام او خاص مهربانه دی. اشیروکم خط کې دا خبره ده، الله تعالی چې تاسو به زیته نه کوئ او تاسو به سرکشي نه کوئ علیا په ما باندې. واتونی او راشیا مالرا مسلمین تابدارا. نو ګوره یو بام په خط کې به امر بالمعروف او نهی عن المنکر، نو الله تعالی دا نهی ده چې مکوئ ګوره زیته چرته ونک، او امر بالمعروف دی. واتونی مسلمین تابدار راشي. قالت ویل بلقیس یا ایها الملأ، ای مشرانو، ای د شورا ملګرو، ابتونی جواب لالرا کیا فی امری په کار زما کې. دله وسه جواب ورکو. ما کنت قاطعا، زنیما فیصله کوونکي امرنده یو کار، حتی تر دې پورې تشهدون چې تاسو حاضر شئ ماته. قالو دی ویلا نحن اولو قوت و اولو باس شدید. لاولی څه وکړله؟ دباو. لاولی پوتی وشتلی. منګه خو ویل اولو قوتنا طاقت والایو، غړ غړ بدنونه هم دی او ډیر تعداد هم دی. و اولو باس شدید، او خاوندان د سخت جنگ میو. خو مسئله دا ده چې بیت لږ راروسته شو بل وسکونډو. هلکه خبرې ترې سوچ کوه، داسې نه چې پیغمبري نو یې بیا مقابله وکړي. نو بیت بلقیس ته ویل اول امر الیک، خو اختیار ګوره ستا دی. نو دا ورته معلومه وه چې ښځې هر څه کوي خو جنګ نه خوښوي. دا تاریخ دی، ښځه نه ده. ښځې بس چې هر څه وي ورکې که، دا هر څه وایي پرېږده خو جنګ مه کوه.
دا په دور کې په باچاحت کې دا مسله وه د دیو په مزاج کې لانجې کونجې نشته اسې نکتې مکتې وایي ورسې سم جنګ نه کوي سرونه نه ماتوي اسې یو بل دښتونه رانیسي او لان تان به کوي والامر الیک و اختیار ویل ستا دی فانظري ته وګوره ماذا تأمرین چې ته څه مشوره راکې موږ لره قالت ویله بلقیسه دا هوښیاره ښځه وه ان الملوک یقینا باچاهان اذا دخلوا کله چې ننوځي یو کلي ته په زوره اذا دخلوا کله چې ننوځي قریة یو کلي ته په زور باندې افسدوها نو دا کلی ورانوي وجعلوا عزت علیها وګرځوي عزت علیها عزتمند د دې کلي اذل ذلیلان په چې جنګ وشي نو عزتمند خلک ګوره پکې ذلیله کېږي بیا یې پکې جیلونو له وړي جیلونو ته یې بېځایه بدنامې پرې لګي نو یې جنګ نه کو او بله دا نه ویل کلی مرانېږي کورونه وکذلک یفعلون او ګوره دقه رنګې کوي وانی مرسلتون او یقینا زلیګونکې ما الیهم دیو ته بهدیة په تحفو سره فنذرتون بیا انتظار کوونکې ما کتونکې ما بما یرجع المرسلون چې څه جواب ورکوي لېږلی شوو لره نو دې پسې یا قاصدین ولېږل سلیمان علیه السلام پسې او امتحان یې ولاغستو هدیه ځکه لېږله چې ویې ګوریا چې سړی رشوت قبلی کنه او دا خو هوښیاره ښځه وه باچه نه وه هسې دا د زمانې خو نه وه چې 2 کروړه روپۍ په یو پوشنګ لګولي دا خو ښځه وه خو صحیح ښځه وه عقل پکې و کافره له دعوت ورته نه دی رسېدلی اوس به ویني ایمان راوړي عقلمند او قوم هم د جنګ او جګړې نه او کلی هم د جنګ او د جګړې نه بچ کړو او اسلام هم قبول کړلو دین هم قبول کړو نو یې ګوره چې څه جواب ورکوي لېږلی شوله هدیه کې څه رالیږلي وو 3 دا خښتې وې د سرو او یاقوت او مرجانو او دارنګه 10 ملغلرې وي عبدالله بن عباس ویا 1500 غلامانو او 1500 وینځې ویا دای ول راولېږل د دنیا فلما جاء سلیمان هر کله جا کې ضمیر دی دا راجع دی مال ته یا قاصد ته دا قاصد یو دار سره روان کړي فلما جاء سلیمان هر کله چې رالی دغه مال سلیمان لره دویمه معنی فلما جاء سلیمان هر کله چې راوړو دا مال قاصد سلیمان ته نو قال وی ویلا سلیمان علیه السلام اتمدوننی بمال آیا تاسو امداد کوئ زما سره په مالونو باندې فما آتانی الله خیر هغه څه چې الله مال را کړي دي خیرون دا بهتره دی مما دا هغه څه نه آتاکم چې تاسو یې درکړي دي ما سره مالونه ضرورت نشته مال الله څه را کړي نبوت را کړی باچایي را کړې ده بل انتم بلکې تاسو بهدیتکما په خپلو تحفو باندې تفرحون خوشحاله ویه ارجع واپس شه دا قول دی امیر د وفد ته کما جرګه چې راغلې وه د دای کم قاصد و مشر اته وی واپس شه یا دا حکم هدهد ته وکړو هدهد ته ویا ارجع ورشه واپس شه واپس شه الیهم دیو ته فلناتینهم منگ با راتلو کو دیو تا بی جنودین په داسې لښکر سره لا قبل لهم چې نه بیا طاقت دیو لره بها په هغه باندې دا چرته منګه مالونو والا ګڼي او دی منګه په مالونو دوکه کوي ولنخرجنهم او منګ به خامخا راوباسو دیو لره مینه د دې کلي نه ذله ذلیله بی
وهم صاغرون او دی با صاغرون د ذلت سمخامخ وی یا ذل دی با سپک شي وهم صاغرون او ذلیل بوي قال وی ویلا یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها چې قاصدین لار نو تحائف او تحفه ولا واپس وی دا وړی زیا نو چې هغه ولا وی دا پیغمبر دی راځي چیزو نو سلیمان علیہ السلام ته وایي وشو چې بلقیس سره د لښکر را روانه ده او راځي استا باچای طرف ته نو سلیمان علیہ السلام ویله چاته خیر اولل غواړي چې منګه او ته وست خپل نبوت معجزه وخیو چې زه پیغمبر یم ګوره د الله نو قال ویلا سلیمان علیہ السلام ای یا ایها الملأ ای حاضرینو ایکم یاتینی کم یو براوړي مال را بعرشها تخداغیا قبل یاتونی مسلمین مخکې دراتګ نه تابعدار دی خواستیم را روان دی خو چې دی را رسېدلی نه یو دا تخم را وړی وي د پاره دی چې معجزه ویني قال عفریتنا اویلا قوي من الجن د پیرانو نه دا عفریت دا قوي ته وایه په پیرانو کې او دا کوزن نومې وایي کوزن بایم په سیرین وایه دو ویلا انا تی کبی زبی دل راوڑم دا تخ قبل ان تقوما مخی دی دینا چه تپاسیگی من مقامی که دا مجلس دا قضا ندی دا بکینا سلو مجلس دا قضا تا دا سار نمر بچی رو خطلو دا نصف النهار پوری دا 12 بجو پوری بدا کینا سلو قضاوت تا پیسلی بے کولی وی تا بدا قضاوت نلرا پاسی دلینی ما بتخرا ورسولی وَإِنِّي لَعَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ او زا په دې باندې طاقت هم لرم د دې پر پورته کولو او امین او امانتدار مې ما کو په دې کې جوهر او دانګي قیمتي ملغلري او هری وینو ګورازې ته نه خوا دې خوا کومه امانتدار ما قال الذي ولا غسړي عنده علم الكتاب علم من الكتاب چې د سرا پوی د کتاب وا انا تی کبی زبید لراوړم قبل يرتد الیک طرفک مخکې د دینا چې واپس شتا ته نظر د دینه د سترګې رب مراد دی چې سترګه به لاره پیدلی نه ما بنا رسولې دا څوک بعد وی چې دا آصف بن برخیا ابن جوزی وی زاد المسیر کې دا کاتب د سلیمان علیہ السلام بعض ویا چې نه دا جبرئیل علیہ السلام دا علم د وحی دی او بعض ویا چې نه سلیمان علیہ السلام په خپل باندې او چا چې په دا قول کړي چې دا خضر علیہ السلام نو دا ګوره سره ضعیف دی دا کمزور دی او بعض وی یو ملک د ملائکو نه انا تی کوي راوړم بي دي قبل يرتد اليك طرفك مخکې د دینا چې راوګرځي تا ته نظر فلما را ورکلی چې ولیدو مستقر ثابت تخیراو عنده د سلیمان علیہ السلام په خوا کې نو قال وی ویلا سلیمان علیہ السلام هذا من فضل ربي دا ویل قدرت چې را کړی دی مالا نو دا زما در فضل دی لیبلونی زما امتحان لی اشکر ام اکفر چې زه شکر وباسم کو نه شکر کوم ومن شکر چا چې شکر وسو فإنما يشکر لنفسي یقینا د شکر پیدا د ځان ده ومن کفر او چا چې کفر کو فإن ربي غني کریم یقینا زما رب پروا عزت مند قال ویلا سلیمان علیہ السلام نکرو لها ناشنای کیا لها دیتار شارش تخت دیک وی دا بدل لا بدل کئی دا رنگونه ولا بدل کئی دا کانی پی بدل کئی دا رنگی بدل کئی ولی وسی سلیمان علیہ السلام امتحان لی چیسے شنگاڑو دے کو نا
سیا اوخیاره ښځه ده دا پیژني کنه وی ناشنا کیاله دی لره ارشه تخا ننظر چې موږ وګورو اتهتدي ام تکونو من الذین لا یهتدون چې آیا دا پیژني ام تکونو من الذین کنا دا د هغه خلکونه ده لا یهتدون چې نه پیژني. دویم معنی دا ده ننظر موږ امتحانلو اتهتدي چې دا هدایت والا ده ام تکون کنا بلکې دا من الذین دا کسان نه ده لا یهتدون چې هدایت نه بیاموزي یعنی د پیغمبر په معجزه باندې علم لري کنه. فلما جاءت ارکل چراله بلقیس قیل ویلې شو دیتا اها کدار شو کی و داسې ساکتا خو قالت غیولا کانه واگویا چې ام اقدی نوی پیجاندلو کانه واگویا چې هغه دی و اوتینا منلا ووتینا العلم منلا علم را کړی شوی من قبلها مخکې ستا د دې معجزې نه انتا چې دا تخ راوړ کنه دا ستا معجزه وه د دې نه مخکې موږ ته پته لګېدلې ده چې ته د الله پیغمبر یې وکنا مسلمین او موږ وو چې اراده م لرله د اسلام راوړلو وصدها ما کانت تعبدو او بنده کړې وه دی بلقیس لره ما څه کانت تعبدو چې و دا بندګي به کوله من دون الله ما سوا د الله نه. د صد دپاره فاعل یا الله دی یا سلیمان دا علامه حسین علی ویک ابن جوزیم ویک او ماوردیم ویک وصدها ما كانت تعبد من دون الله او اړولی وه وی ویله الله اړولی وه او بنده کړې وه دې لره ما هغه څه کانت چې وه تعبد من دون الله عبادت یې کوه ما سوا د الله نه انها كانت من قوم کافرین یقینا و ده د یو قوم کفر کوونکو نه. قیل له ویلی شو دې ته ادخلي الصرح ننوځه بنګلې ته ته بار څه کې پارلیمنټ کې. دا دلیل دی چې ښځې به بار نه ګرځي. سلیمان علیه السلام ویله ننوځه وزیر اعظمیه ستا نور کار نه بنګله کې کښېنه. نو دا قایت اشاره ده وقرنه کښېنې به نو پارلیمنټ له به یې نه راوباسي. نو اوس ویه چې یاره د دې نه بغیر کار نه کېږي. سواله به دې سود کې بیا به یې د دې نه بغیر کار نه کېږي. دا خور سړی وی شرابي وی زه شراب څکم یاره وی زه عادي شوی یم چې شراب نه څکمه وی بیا مې ټیم نه پاس کېږي. نو ته به ورته حلال وی. نو شراب خودي یاره همدا اسکیه. بل یو سړی دی ابه د ګناه کارونه کوي ابه جواري کوي نه به چېره د جوارۍ نه بغیر کار نه کېږي. نو ګوره ستا دا دلیل نه جوړېږي که ته ملا یو که پیر یو که امیر او که خان یې که ملک چې یاره نن سبا اسم لحال وایي د زنانو نه بغیر نه چلېږي. نه وی د الله د پیغمبر اسم لحال چلېدلی د ابوبکر دا چلېدلی د عمر دا چلېدلی د عثمان او د علي دا چلېدلی او دا قرنګیا د مسلمانانو دا اوس هم چلېږي چې مسلمان او چې هغه د غیر مسلمو څوکیداري نو دا غو دا نه چلی په خپله باندې د هغو اتباع کوي. قیل له ویلې شو دې ته بلقیس ته ادخلي ننوځه صرح بنګلې ته. فلما رأته هر کله چې ولیدله حسبته ګمان یې پرې وکړو لجه د چپې وکشفت عن ساقیه او راپورته یې کړلې عن ساقیه د پنډو نه کپړې لره. دا سلیمان علیه السلام د صفایه د شیشې په شان یو ګټه یا شیشه دای په سینه په سمندر غوړولې وه. نو لاندې دا سمندر اوبه به وي د بره پې شیشه وه او بره بنګله وه. نو چې دا ورنه وتاږي چې چاپه جوړ راله نو بړې ځل راووالې اخو شیشه وه.
دا ورته سلیمان علیه السلام خپل حکومت ښودلو چې تا حکومت کړی دی، خو ساجي ته دا زما حکومت او بادشاهي چې الله ماله کومه را کړې ده، نو دا بادشاهي حکومت هم وګوره. او بعضې چا دا ویلي دي دا اسرائیلیات دي غلط دي چې سلیمان علیه السلام د دې څه د نکاح اراده کړې وه او واده یې ورڅه کولو، نو وی پیرې ورته ویل جنات چې د دې په پنډو باندې ویښتان دي، نو سلیمان علیه السلام ولا دا شیشه جوړه کړله د دې دپاره چې پنډۍ ویني، نو انبیا علیه السلام د پردو ښځو پنډیو ته نه ګوري، دا معصوم دي د ګناه نه پاک دي. دا یهودیانو په انبیاو باندې دروغ تړلي، تهمت پې لګی او دا د تفسیرونو کې شته، نو د دې ټکو نه به ځان ساتې. ګوره فلما راتو هر کله چې ولیدله حسبتو ګمان یې پې وکړو لجه د اوبو د چپې وکشفت عن ساقیه او راپورته کړه پرده عن ساقیه د پنډو نه، نو چې کله راپورته کړه نو تواده ودرېږه، نو فصرف عنه سلیمان ته نظر واړه، نو قال وی ویلا انه سرون دا خو بنگله ده ممرد من قواریر چې دا جوړه کړی شوې ده من قواریر د شیشونه. قالت وی ویله بلخیسه ربې رب زما انی ظلمتو ما ظلم کړی دی نفسی په خپل ځان باندې، ظلم مې څه دی د غیر الله عبادت مې کړی دی. واسلمتو ما سلیمان او ما ځان تابع کړی سلیمان سره لله خاص یو الله ته رب العالمین چې تربیت کوونکی ده عالم دی. نو بس دا د قرآن نه دا معلومه شوله چې بنګلې ته ننوتې ده، بیت یې د راوتلو ثبوت نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې. نوتې ده چې ادخلي بس ننوت، بیت یې دا نه ده او ویلیا چې اخرجي وزت، او دا قولم خطا دی د قرآن د حدیث نه نه ثابت چې آیا سلیمان علیه السلام ورسره نکاح کړې ده که نه. نو ابن کثیر وی ابهم ما ابهم الله، بس ما بیانوه چې الله څه نه دي بیان کړي، تم ته خاموشه شه او نه پکې زمونږ څه پیدا شته. که واده یې ورسره کړی هم ستا نه تپوس نه کېږي، او که ورسره نه یې کړی هم دنه نه کېږي، او نه پکې ثواب شته او نه پکې وبال. ولقد ارسلنا الى ثمود الله منګه لېږلی ثمودیانو ته اخاهم ورور د دی صالح علیه السلام ویلی وتانې بدالله بندګي کوئ د الله فیدا فریقان اچانک پس بیان نه دی وروسته دوه ډلې شوې یختصمونه چې جګړې کولې. قال ویل یا قوم قوم زما لم تستعجلون بالسیئة ولیا په جلتۍ سره غواړئ بالسیئة عذاب قبل الحسنة مخکې د ایمان راوړلو نه. لولا تستغفرون الله ولې بخښنه نه غواړئ د الله نه لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو رحم وشي. قالو دوی ویله طیرنا بکا موږ سپیرو شولو ستا د لاسه و بمن او د هغه چا د لاسه معکه چې ستا سره دی. قال وی ویله صالح علیه السلام طایرکم ستاسو سپیره توبه عند الله په نزد د الله دی، اختیار یې د الله سره دی. بل انتم بلکې تاسو قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې چې امتحان مغستلی شي کله په خیر او کله په شر، امتحانات د باندې راځي. وکانه فی المدینة یو په خریه کې تسعة راهتنا د 9 کسانو جماعت او ډله بدماشانو یفسدون فی الارض دی به ورانې کاو په ځمکه ولا یصلحون او خیرخواهي نه لټوله. قالو دوی ویله تقاسمو قسمونه وکیه بالله د الله په نوم باندې. دوه قوله دی، یا دا صیغه د امر ده او یا دا صیغه د ماضي ده. تقاسمو قسمونه وکړله، تقاسمو قسمونه وکیه، دوه نه معنی دي. بالله د الله په نوم باندې لنبیتنه چې خامخا به حمله کوو د شپې په صالح علیه السلام باندې و اهله د په کور والا
ثم نقولن لولیه بیا به منګ ووایو وارثانه د ده ته ما شهدنا چې منګ نیو حاضر شویه مهلک اهله هغه ځای د وجلو د اهل د ته و انا لصادقون منګ رښتیني یو منګ خو نه دی وجلی منګ ته خبر نیو ومکروا الله د یا تدبیر جوړ کو مکرنا چن لره ومکرنا الله منګ تدبیر وکړو مکرن تدبیر د بچاو د صالح علیه السلام او د دوی د هلاکت وهم لا شرون او دیو ته پته نه وه فانظروا ګوره کیف کان عاقبت مکرهم چې څرنګه شو انجام د دیو د تدبیر انا دمرنا منګه هلاک کړل دیو لره وقوم قوم د دیو اجمعین ټول فتلک بیوت ملای دغه کورونه دی خاویتن چرا پریوتی دی بما ظلمو په سبب دا ګناونو چې ظلم یې کړو ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې نښې د قدرت دي لقوم یعلمون دپاره دا قوم چې هغوی پوهېږي وانجینا الذین الله موږ خلاصې ورکړو خلکو لره چې ایمان یې راوړی وکانه و د یا یتقون ځان یې ساتلو د شرک نه ولوطا الله ویه لېږلی موږ لوط علیه السلام اذا قال لقومي کله چې ویله قوم خپل ته اتاتون الفاحشه تاسو راته کوئ بهایته وانتم تبصرون او تاسو عقلمند او پوه خلک یې وئ اینکم یقینا تاسو لتاتون الرجال راته کوئ نارینهو ته شهوه دپاره د خواهش پوره کولو من دون النساء ما سوا د زنانو نه بل انتم بلکې تاسو قوم تجهلون یو قوم وئ ناپوه فما کان جواب قومی نو جواب د قوم د صالح علیه السلام د لوط علیه السلام الا ان قالو مگر دا خبره وکړه اخرجو وباسئ یا آل لوط خاندان د لوط علیه السلام من قریتکم د کلي خپلنا انهم اناس دا څه خلک دی یتطهرون چې ځان پاک پاک ګڼي فانجینا والله موږ نجات ورکړو د لره و اهل او اهل د لره مراد ترې دوه نومونه وي الا امرأته مگر ښځه د ده قدرناها منګه اندازه اخیستې وه من الغابرین د پاتې کېدونکو نه وامطرنا علیهم الله منګه راووراو په دیو باندې مطرن باران د ګټو فسا مطر المنذرین نلای بدو باران دی رولی شو قولتو پیغمبر الحمدلله ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي وسلام علی عباد الذین او سلامتیا دی ویا په بندگانو کسانو باندې استفا چې الله غوره کړی او چن کړی دی الله خیر اما یشرکون آیا الله خیر بهتر دی اما یشرکون کناغا چې دیا شریکان کوي د الله سره نو بل الله خیر و ابقا و جل و اکرم نه الله تعالی بهتر او همیشه دی امن خلق السماوات والارض بلکې هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو لره والارض او ځمکې لره دویمه سره د اخره پورې دلایل عقلیه اعترافیه او زواجر دي په انکار د قیامت امن خلق السماوات بلکې هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او ځمکې لره وانزل لكم من السماء راورولی دی تاسو د پاره مان اوبو لره فانبتنا به نو موږ راټوکو به د دې اوبو په ذریعه باندې حدایق باغونه ذات بهجه تر تازه ما کان لکم نشته تاسو لره څه اختیار انتم بیتو چې تاسو راوټوکوئ شجرها یوه ونه ایله ما الله آیا د الله سره نور معبودان شته بل هم قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی چې نور برابرۍ د الله سره امن جعل الارض آیا هغه ذات چې پیدا کړی د ځمکه قراره د اوسېدلو والا وجعل خلاله او پیدا کړی دی په منځ د کې انهار ولی وجعل الرواسي او پیدا کړی دی لا د ځمکې لره رواسي مضبوط غرونه وجعل بین البحرین حاجزا او جوړه کړې ده په منځ د دوو دریابونو کې پرده ایله مع الله
آیا نورا خدایان د الله سره شته بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات د دیونه نه پوهیږي اما یجیب المضطر یا هغه څوک چې قبولوالی کوي د بد حاله اذا دعوا کله چې راوبلي ویکشف السوء لرې کوي بد حالی لره ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځولي وی تاسو آبادونکي د ځمکې ایله مع الله آیا نور خدایان د الله سره شته قلیلا ما تذکرون ډېر کم نصیحت قبلونکي وی اما یهدیکم فی ظلمات البر آیا هغه ساته چې ښودنه کوي تاسو ته فی ظلمات البر یا په تیارو د لمده په تیارو د وچه والبحر او د لمده کې وما یرسل الریاح څوک رالیږي هواګانې بشرا زیری بین یدی رحمتې مخکې د رحمت نه چې باران دی ایله مع الله یا نور خدایان د الله سره شته تعالی الله اوچت دی اما دا څه نه یشرکون چې دوی شریکان کوي د الله سره اما یبدأ الخلق آیا څوک چې اول ځله پیدایش کوي ثم یعیدو بیا به دوباره پیدا کی وما یرزقکم څوک رزق درکوي تاسو لره من السماء د باران والارض د ځمکې نه ایله مع الله آیا نور خدایان د الله سره شته دی قل ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ دلیل ان کنتم صادقین کو تاسې ویا رښتینې قل ورته ووایه پیغمبره لا یعلم من فی السماوات والارض نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي والارض په ځمکه کې الغیبه په غیب باندې الا الله مگر یو الله وما یشعرون او دیو ته پته هم نه لګیږي ایان یبعثون چې دی به کله راپورته کولی شي بل ادارک علمهم بلکې رسېدلی دی انتها ته رسېدلی دی علمهم علم د دیو فی الاخره په مقابله د آخرت کې د آخرت په مقابله کې د دی علم انتها ته رسېدلی علامه ابن کثیر وی عاجز علم بل ادارک بلکې عاجز شوی دی علم علم د دیو فی الاخره په بدله د آخرت کې په مقابله د آخرت کې انتها ته رسېدلی دی عقل یې په کار نه کوي بل هم په شک نه لای دی په شک نه مینا د قیامت نه بلکې دی مینا د هغې نه عموم لاندې دي وقال الذین ویل با کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی ایدا کنا ترابا کله چې موږ شو خاورې و آباؤنا پلرونه زمونږه اینا لمخرجون نو آیا موږ به دوباره را پورته کړی شو راوی بستلی شو لقد وعدنا دا وعده کړی شو هذا دا نحنو زمونږ سره و آباؤنا زمونږ د پلرونو سره من قبل مخکې ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مگر قصې د مخکنو دي قال ته وایه سیرو وګرځئ فی الارض په ځمکه فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المجرمین چې څرنګه شي انجام د جرم کوونکو ولا تحزن تسلی ورکیه ولا تحزن او مغمجن کېږه علیهم په دیو باندې ولا تکن فی ضیق او مه کېږه په تنګۍ کې مما دا څه نه یمکرون چې دوی کوم چل او تدبیر جوړی ویقولون دوی وایي متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کو تاسې وی رښتینې قل ته وایه ثاني زیدا یکونو چې باردفع لکم در پسې په تاسو پورې ردفع تبعه در پسې به وي په تاسو پورې نږدې به وي په تاسو پورې بعض الذی بعض هغه عذاب تستعجلون چې تاسو به جلتۍ سره غواړئ وإن ربک یقینا ستا رب لذو فضل والا دی علی الناس په خلکو ولکن اکثرهم لیکن زیاد د دیونه لا یشکرون شکر نه وباسي وإن ربک یقینا ستا رب لیعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تکن صدورهم چې پټوي سینې د دیو وما یعلنون او هغه چې ښکاره کوي وما من غائبه او نشته دی یو خصلته وما من غایب او نه دی یو پټېدونکی
فی سماع په اسمان کې والارض او په ځمکه کې الا فی کتاب مبین مگر دا په لوح محفوظ کې د ښکارا یا د الله په علم کې ښکارا دي. ان هذا القرآن ترغیب ورکړي قرآن ته یقینا دا قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیانیږي په بنی اسرائیل باندې اکثر زیات الذي آغا هم فی اختلفون چې دی پای کې اختلاف کوونکي دي لکه په باره د عیسی علیه السلام کې د یو منګ وجلی دی څوک یې په سولی کړی دی وانه لهدی او یقینا دا هدایت دی ورحمت او رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. ان ربک یقضی بینهم یقینا رب سبا فیصله وکړي د دوی په مابین کې بحکم یا په خپله فیصله باندې یا په خپل عدل باندې وهو العزیز الحکیم او د الله زورور ذات او پوهه دی. وتوکل علی الله بروسه وکړه په الله باندې انک علی الحق المبین یقینا تا په حق باندې ښکارا. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین. انک لا تسمع الموتى الله ویاتی نشی اورولی مړو ته نیشی اورولی مړو ته نو چې مړیا څنګه نه اوریا نو د کافره تشبیه ورکړې ده د مړی سره. وشبه الكفار بالموتى والأصم في عدم الانتفاع وكذا بالأعمى ابن جریر وغیره. اول دا مسئله یاده که چې په قرآن کریم کې سماع موتا په څو مقاماتو کې د دې نفي راغلي. تا آیاتونه ځان سره وساجي نوټ کوه. یو وګوره سورة روم د دې نه وروسته سورت دی 21 پاره کې دی او آیات یې دی هلته 52 نمبر 52 نمبر آیات ته ګوره. الله وی سورة روم کې 21 پاره 52 نمبر آیات کې وی فإنک لا تسمع الموتى تی نشی اورولی مړو ته ولا تسمع صم الدعاء او تی نشی اورولی کڼو ته بلنه اذا ولوا مدبرین کلا چې دی وګرځي شا کوونکي. دلته هم نفي د سماع موتا ده. اوس وګوره سورة فاطر مخکې لږ ورشه د سورة یاسین نه مخکې 22 پاره آیات یې دی د سورة فاطر آیات وګوره 22 نمبر 22 نمبر آیات دی. التوي وما يستوي الأحياء ولا الأموات ندی برابر لا ژوندي ولا الأموات او نمړي. ان لا يسمع من يشاء الله اوریا چاله چې وغاړي. وما انت بمسمع من في القبور او تی نشي اورولی پیغمبر آغا چاته چې په قبرونو کې دي. په القبور دلته و دا د دوشو. بلا سورت انعام 36 نمبر کی تیر شوی. دارنگیا سلورم سورت احقاف 15 نمبر آیات او شپاگما سورت آراف التم تیر شویو او وما انک لا تسمع الموتى وم زیدا دی. دا مقام دی. اوس مسئله دا ده دلته اتفاق دی د ائمه
او مسلک دی د امام ابو حنیفه. شان ورشاه کشمیری رحم الله دیوبندی او علامه لوسی رحم الله تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی چې اتفاق دی د ائمه چې عام مړی اوریدل نشي کولی، عام مړی اوریدل نشي کولی، او په کومه مواقع باندې چې ثبوت راغلی دی ناغه په خپله مقام پسې خاص دی، چې په کوم ځای کې اوریدل راغلی په حدیث کې نو په هغې باندې به عام څه نه قیاس کې. ګوره دا خلاف القیاس مسله ده، ځکه تا به اصول فقه ویلي چې په خلاف القیاس چیز باندې قیاس کول دا جایز نه دي. نو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې مطلقاً په جمیع اوقاتو کې دا مړی اوریدل نشي کولی. عایشه به وایي، عایشې ته چا ویل رضی الله تعالی عنها د قلیب بدر حدیث یې ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافرو د لاشونو څخه خطاب کا چې تاسو څه کومه وعده ربم کړې وه دا بیا موندله. نه عایشه به یې ورته وویله چې څنګه پیغمبر دا خبره وکړله او الله ویه چې انک لا تسمع الموتى. بس عایشه رضی جواب کړی که هغې ته دا حدیث ویلی دی. عایشه به ته دقه حدیث صحابي وه او ته ویې ویله چې پیغمبر علیه السلام خو قلیب بدره د بدره کوی ته چې کوم لاشونه د کافرو واچل او هغې ته په غاړه باندې ودرېد او دا مخکې تیر شوي وال عمران کې چې تاسو هغه څه بیا موندله چې رب د څه وعده کړې وه موږ خو بیا موندل. نو دقه حدیث یې ورته وهغې چې څنګه پیغمبر دا خبره کړې او الله وایي چې انک لا تسمع الموتى او یو مقام باندې نه وایي په شپږو ځایونو کې وایي. نه غیرت کړی دی حدیث. بیا علما فرمایي چې دغه د رسول الله معجزه ده، دا په دقه ځای پسې خاص ده. دا خلاف القیاس مسله ده او په خلاف القیاس باندې عام مړي قیاس کول دا صحیح نه دي. نو عام مړی دا نه اوري، دا د احنافو مسلک دی ګوره، او دا د علماء دیوبند مسلک دی. صرف د بریلیانو عقیده دا ده هغه د دې موضوعي روایتونه کله وی الانبیاء انبیا چې د احیاء دا ژوندي دي په قبرونو کې یصلون وی منځونه کوي، دا روایت موضوعي دی. کله حدیث ذکر کیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من صلی علی عند قبری سمعتو، څوک چې زما د قبر خواته درود ووایي نو زه اورم. دا حدیث ضعیف دی، دا کمزوری دی، د دې نه چا استدلال د دې نه دی کړی. فقهاو به کړی وي، علماو به ترې کړی وي. زه مدینه منوره کې وم، یو عالم مسلې کولی، زاد المعاد یې وه، دا یې مسلې کولی. یو عالم ورپاڅېدو او هغه ته خط ولیکو، ویله دا حدیثه چې پیغمبر علیه السلام اوري کو نه، مړي اوري کو نه. نو دا حدیث ورته په پاڼه لیکلی و چې من صلی علی عند قبري سمعتو. نو هغه اول دا خبره وکړه چې دې حدیث ته بعضې علماو موضوعي ویلې، چې د ځانه جوړ کړی. بله دا نه کو دا حدیث ته بعضې علماو صحیح ویلې خو ضعیف دی. درېیمه ویل دا اعتراض دی چې ته وی صحیح ده ستا د حدیث منم چې اوري، وی په څومره فاصله کې اوري. د مسجد نبوي د دروازې نه اوري، خو نه د مدینې د بازار نه اوري، خو نه چې کمرې ته راننوځي اوري، خو نه ویل د قبر په سر ودرېږي اوري. ویل دی له د دې څه به ویل څه کوو. نو دا حدیث دل دول کو. ویل ګوره قرآن کې چې قطعي مسله راغلې ده ته ولې په موضوعي خبرو پسې ځې؟ چې قرآن کې الله یو خبره کړې ده
نو په دې ګوره بیا به نه مذاهب چلیږي، نه د مسلکونه چلیږي، نه د تفسیرونه چلیږي، نه حدیث ته قرآن دغه شي کولی مقابله. اوس مسله دا ده چې قبر کې مړی کېښودلی شي او د مړي د پښو کړاپه د ژوندي د پښو کړاپه مړی اوري. اوس د دې څه مطلب دی د حدیث؟ یو خو به د حدیث باندې کلام دی، دا حدیث هم ضعیف دی، د صحیح روایت نه دی. ګوره دې کې یو راوي دی دا کمزوری دی، په دې کلام شوی به د حدیث، دا حدیث هم کمزوری دی. خو ذا بالفرض بعضې علما وایي صحیح ده، روایت هم صحیح کو. دا د سرعت نه کنایه ده، یعنې تاسو ته لا واپس شوي نه وی او د ده څه سوال جواب حساب الله شروع کړی. دا مقصد یې نه دی چې دا اورېده کوي. د حدیث مقصد دا دی چې مړی دې کېښودو نو ته ته لا را واپس شوی نه چې دله ملائک د سوال او د جواب راغلي. نو د دې نه دا اصطلاح نه دی چې مړی اوري د پښو کړپه او یا ته ورته نارې وې ستا خبرې اوري. صحیح ده. او باندې خلکو به دا روایت ویلی دی چې دا دی دا این تذهبون، تاسو چېرته لاړئ او زم چا ته پرېښودم او نفسي سیوا شی جوړ کړی د ځانه د خپلې عقیدې د ثابتولو دپاره. نو دا ښه کار نه دی. نو په دغه ځای کې ما دا په دغه اماکنو پسې خاص دی، دغه موږ منو. امام بخاري وایي چې په کوم ځای کې سما ثابته ده، سما ثابته ده هلته معنا قلیب بدر کې رسول الله مخاطب شو، معنا اورېدلې، جګړه ختم. د مړی د پښو کړاپه اوري، بس خبره ختمه شوه. سلام کې اوري نه اوري، په دغه ځای کې مه چېړه. په رسول الله باندې درود را لیږي، وایي زه اورم، څنګه اوري؟ خو د دې ځای نه هم شته. نو چې په کوم ځای کې په مواضع مخصوصو کې راغلي اوري وی اوري، او په قرآن کې چې وی نه اوري نو مطلق مړی نه اوري. نو تخصیصات خو پکې که نه یار، تخصیصات په هر څه کې نه. امت له څو ښځې جایز دي؟ څلور. رسول الله نهه کړي، تخصیص دی که نه. پیغمبر علیه السلام تهجد فرض دي، معتبرانی نه دي. پیغمبر علیه السلام واصله مسلسل روجه به نیوله، نن هم روجه پېشمنی نه دی کړی، نه ماته کړې، سبا هم روجه مسلسل. دا خصوصیت دی. صحابي شروع کړه وی نه ته به نه کړي، ته طاقت نشي لرلی. نو خصوصیت دا په هر څه کې شته. نو چې په کوم ځای کې راغلی د سما او د صحیح روایت نه ثابت ده وی اوري. او عام مړی نو عام مړی به دې نه قیاس کې، عام مړی نه اوري. ور امام ابو حنیفه مسلک دی، دا ته په کوم طرف به دغه د مسلک نه ځي؟ د شان ورشه کشمیری عقیده ده. تا تمام مسلک اکابر یو کتاب دی د شیخ صاحبزان لیواله په سماع موتا، د تمام دیوبند علماو د نظریه ده د مفتی رشید احمد پورې، دا اشرف علي تانوي پورې رحمهم الله، چې مړی مطلق اورېدل دا نشي کولی. او بله مسله دا جوړه که چې کو اوري او کو نه اوري نو تاله څه، کو وی اورېده نو تاله څه، او کو نه اوري تاله څه. نو ضرورت یې نشته، سره به خلاصېږي. نو د دې د وجې نه دغه حدیث او د دغو جوابونه زه نه کوم، ځکه زنانه درستانه سې شروع کړي پوهېږم پې خوار نه. نو تاسو هم یې عوامي طریقه باندې پوهه کړئ. انک لا تسمع الموتى، تی نشی اورولی الموتى مړو ته، ولا تسمع صم الدعاء، او تی نشی اورولی کڼو ته دعا بلنې لره. اذا ولوا مدبرین، کله چې وګرځي شا کوونکي. وما ته بهادي العمي، او تنیا ښودونکي د لارې ړندو ته، ان ضلالتهم د ګمراهۍ د دیونه. ان تسمعو تی نشی اورولی الا من مگر چاته یؤمن بآیاتنا چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې. فهم مسلمون، پس دی د تابعدار غاړه کې ښودونکي. واذا وقع القول عليهم،
او کلا چې ثابت شیا په دې باندې وینا د عذاب. عبدالله بن عباس د قول نه مراد عذاب دی. امام قتاده وی د قول نه مراد غضب دی. ابن قتيبه وی مراد نه حجت دی چې ثابت شي په دې باندې دلیل یا واقع شي په دې باندې عذاب. علیم په دې باندې اخرجنا لهم ملائم بارو باسو دی ولرا دابا یو زنده سره من الارض د زمکنا در قیامت دنا خونه ده. حدیث کی راځي وې د دې او غدواله با شپېته کا زویه شپېته د دینه به هیڅ حکم نه پاتې کی. سالورا پخې به وې د دې دوا به وزیر ویا. ابن جریج ویا سر به د غوی ویا سترګې به د خنزیر ویا غوګونه به د اتی ویا او خر به ولای او دارنګیا دا مړی به د سیمل مرغیا سینه به د زمریا رنگ به د پړانګیا او لکې به د ګټ پشان وړای دا اوخ پشان ته سوی به ویا. واه بویا وای چې د مخ به د سړیا او نور به ټوله مرغی او شکل به مخ به دنه د انسانیه. دا به د کم ځای نه راوځي. دې کې 15 اقوال دي. یو قولدار چې دا د صفا او د مروه نه د دې غره نه به راوځي. دویم قولدار چې دا د اجیاد نه شعب اجیاد چې ورته وایي دا مکه کې دی. او بعض وایي چې دا د تهامې د غر نه. څلورم قولدار چې دا د سدوم د بحر نه به راوځي. او پنځم دا دی چې دا به د مروه نه راوځي. مخکنی صفا دا وروستنی مروه. دا به څه کوي؟ تکلمهم خبرې به کوي د خلکو سره د دیو سره به خبرې کوي. ان الناس چې یقینا دا خلک کانو بی آیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې لا یوقنون یقین نه لرلو. ویوم نحشر من کل امه په کومه ورځ چې موږ راپورته کړو د هر یو امت نه فوجا ډله ممن دا چنا یکذب بیاتنا چې تکذیب یې کړی زمونږ د آیاتونو فهم یوزعون نو دی به ایسارولې شي بیل بیل کولی بشي حتی تر دې پورې دا جاو کله چې راشي دی قالو بوی الله کذبتم بیاتی تاسو تکذیب کړی زما د آیاتونو ولم تحیطوا بها علما او نو راګیر کړی تاسو بها د آیاتون لرا علما په علم کې. د قرآن علم د تنو د آیاتونو باندې نه پوهېدلی. امام قرطبي دا دلیل دی لأن الناس اعداء لما جهلوا چې خلق دشمنان وي د هغه څه چې په څه شي باندې نه پوهېږي. لم تحیطوا بعلم اما ذا کنتم تعملون اما ذا کنتم هغه څه اما ذا کنتم تعملون اما ذا کنتم هغه چې تاسو کوم عملونه کول. وقع القول وینا بشیا واقعا بشي په دیو باندې عذاب علیم په دیو باندې بما په سبب دا څه ظلمو چې دیو ظلم کړي. فهم لا ينطقون دی با خبري نش کولای په دلیل. الم يروا الله دین ګوري ان جعلنا الليل چې منګه لای ګرځولې د شپه لیسکنو په چې د آرامو کې پدې کې والنهار ورځ مبصره رڼا والا ان فی ذلک یقینا بدې کې لا آیات نخذ لقوم یؤمنون د فرد هغه چې ایمان راوړونکي. و یوم ينفخ فی الصور په کومه ورځ چې پکې وکړي شي په شپېلۍ کې ففزع نو وبیریږي یا ففزع مړه به شي مناسو په سماوات په اسمانونو کې دي و مناسو په الارض زمکه کې دي. یا ففزع بیهوش بش یا ففزع په هیبت کې بش الا ماشاء الله مگر چې الله یې غواړي نو هغه به نه وي. دا به څوک بیهوشه نشي. یو قولدار چې جبریل، دویم قولدار شهدا، دریم قول دا دی چې دا میکائیل او اسرافیل او ملک الموت، څلورم قولدار چې دا لړمان او ماران د جهنم، او پنځم قول دا دی چې دا حور او غلامان د جنت آتینا مراد دی. وکلونو دا ټول باتا او راشی الله تا داخرین عاجزی کون کی بیا.
وتر الجبال او تبین غرون لرا تحسبها تب ګمان کې پاغي جامدا د ولاړ وهي تمر مر السحاب او دا با رواني پشان رواني دل د وريزي سن الله دا کاریګری د الله دا الذي اغا ذات دې اتقن كل شيء چې گویا کړی دی هر یو چیز یا اتقنا چې جوړ کړی دی کل شيء هر یو چیز انه خبير د الله خبردار دی به ما پاتن باندې تفعلون چې تاسو کوي مجابل حسنا چا چې راوړل نیکیا پلو خیر مینا دلبا بلوی بهتر داغنا وهم من فزع او دی بد هیبت یومئذ دغه ورځ نامنونا په امن کې وي ومجابل سیا چا چې راوړل ګنا او بدای فکبت وجوههم فی النار نسکور بکړی شي مخونه د دیو پور او به تو ویلی شي حال تجزاونا بدل نظر کوي تاسو لرا الا ما کنتم تعملون مگر دا ساچ تاسو کوم عملونه کول انما امرت ما تو کم شوی ان اعبد رب هذه البلده جزا بندگی وکما درب د دې کلی الذي اغا حرمها چیزت ورکړې د دې کلی لرا ولو د الله لرا کل شيء دار یو چیز اختیار دی و امرت ما ته حکم شوی دی ان اكون چې شما من المسلمین د تابعدارونه او ما ته حکم شوی ان اتلو القرآن چې ولولما قرآن فمن اهتدى چا چې هدایت بیا مدو فإنما يهتدي لنفسه یقینا دا د هدایت پیدا د ځان دا ومن ضل څوک چې گمراه پاتې شو فقل تو وایا انما انا من المنذرين یقینا زدیرون کنای وقل تو وایا الحمد لله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لردي سيريكم زرد چې وبخې تاسو آیاتي نخې د قدرت فتعرفون انو تاسو به او پیجنیا دلائل د توحید وما ربکم ذی رب سابقا فينا خبره اما دا سنا تعملون چې تاسو کوي امتیازات د سورۃ دا تفصیلی واقعه د سليمان دلیل نقلی بنبی دل میغیب د میغیب د هدنا او تفصیلی مسله د علاوه او خروج د دابی او نفح د سور و د فار د فزعی منځ وکه باو کم پوری وخت بعد باو کم دو به ان شاء الله به طبيعه شروع